بسم الله الرحمن الرحیم ملاقات پروګرام کې ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو هغه کتل کوسي کې تاسو ته پته لګی چې د ګردو د بیمارۍ څخه ډېر زیاتې عام شوي دي. د دې بیمارو په حواله سره موږ سره په سټوډیو کې مشهور او معروف ډاکټر میاں خالد اکبر صاحب موجود دي. دوی سره د دې بیمارو د تدارک او د احتیاطي تدابیر حوالو سره خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب تاسو ته ملاقات پروګرام کې هرکلی وایو. ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ټولو نه مخکې خو به زه تاسو ته خپل انټروډکشن وکړم چې زه د چارسدې یم او ما خو دلته نه تعلیم کړی د کیریټ کالج کوهاټ نه، بیا د خیبر میډیکل کالج نه، او د نه پس انګلند ته لاړم. 18 کال هلته ما اول په سرجري کې FRCS کړو، بیا د نه پس یورولوژي ته لاړم. نو هلته مې یو 15 کال هغې کې ټریننګ وکړ، بیا هلته کنسلټنټ وم او بیا 2004-5 کې زه رالم شفا انټرنیشنل هسپتال اسلام آباد ته. نو هلته خو مونږ د یورولوژي ډېره زیاته ډیولپ کړه. یورولوژي چې دا نو د کډنیز او پروسټیټ او بلیډر د دې سټونز او کینسرز او ټرانسپلانټ او دا ټولې بیمارۍ د ماشومانو نه کېدلو او دا ټولې پکې راځي. نو یورولوژي خو هغه پخوانی فیلډ نه دی، اوس خو لکه پکې ډېر زیات سب سپیشلیټیز راغلي دي. جی او مونږ چې په شفا هسپتال کې وو نو یو 8 کاله مونږ په ټرانسپلانټ پروګرام کې زه وم. بیا د هغې نه چونکې دا نور کارونه مې ډېر شو نو یورولوژي کې خو مونږ سټونز کوو، د کډني سټونز او د بلیډر او د ارس په هغه پرکوټینیس طریقې سره هم کوو، لیزر سره هم کوو، لیتوټریپسي سره هم کوو، انټرنلی هم کوو. دغه شان دغه ټول کینسرز چې دي نو د دې د شورو نه ډایګنوسز او د هغې سټیجنګ او د هغې مکمل علاج او تر اخر پورې د هغې تلل، دغه شان د یورولوژي نور ټولې بیمارۍ چې څونه دي نو د هغې هغه سپیشلایز ټریټمنټ چې هغې پسې پخوا خلک انګلینډ یا امریکې ته تلل، نو موږ هغه وله دلته هغه ټول سهولتونه راوړل. نو هغه عام د یورولوژي چې کوم مسلې دي هغه کاڼې یا انفیکشن او سیزونه هغه خو ټول کېږي، خو د هغې نه علاوه پیدایشي طور چې ماشومانو ته څونه د یورولوژي کنجنټل پرابلم وي، بیا ورته سټونز وي، بیا ورته کینسرز وي، بیا نور سیزونه وي. نو موږ خو اوس تقریبا په دنیا کې داسې د یورولوژي اپریشن یا داسې طریقه علاج نشته چې هغه اوس موږ دلته نه کوو. د یو نیم روباټک نه علاوه تقریبا موږ د یورولوژي هر قسمه علاج چې دی نو اوس اویلیبل دی دلته، خاص کر په اسلام آباد کې. ډاکټر صاحب دا ته وایي چې زموږ د خیبر پختونخوا په هوا کې زیاتره د ګردو د کاڼي لکه دې بنیادي وجه څه کیدی چې د اوبو څه مسله ده یا سبب؟ زما په خیال خو کاڼي خو چې دی نو زیاتتر چې دی نو څه د ګردو د بیمارو نه جوړیږي، خو زیاتتر چې کم جوړیږي نو هغه د اوبو خرابې یا کمې اوبه یا پر ګرمۍ کې زیات شي، په روژه کې زیات شي، سیزونه زیات شي. خو د کاڼو بیمارۍ کې اصل خبره دا نه ده چې ګنې کاڼی جوړ شو. که جوړ شو علاج یې موجود دی، خو چې ته علاج نه کوې ګرده بلاک ته، سیزونه بلاک دي، نو هغه ګرده بیلې، هغه کاڼی خو دې په خپل ځای وي خو چې هغه ګرده به سره بیانلې. نو د ټولو سیزونو علاج دی. د ټولو نه غټه بیماري دا ده چې څوک یې ریپورټ کوي نه، ځي نه، یو قابل علاج شی دی او هغه ته کې نه، اوس په هره طریقه علاج اویلیبل دی. دغه شان خو اوس د ټولو کینسرز د هر سم علاج دی چې کوم شي په وخت باندې پته ولګېده ډایګنوز شو، د ټولو تقریبا علاج خو د الله تعالی په فضل کېږي، خو انساني طور د ټولو طریقې اوس موجود دي چې هر قسمه بیماری خو چې په وخت باندې لاړ شي، سپیشلیست یونټ ته لاړ شي، نو بس په هغه وخت په وړو اپریشنو په وړو طریقو باندې وشي. د ټولو غټه مسله دا ده چې خلک یې پټۍ ځینه او هغه دونه نقصانونه وکړي چې هغه د کاڼې خو په ځای پاتې شي، ګردې پکې بیلي. او ډاکټر درد وایي چې لکه د دې بنیادي وجه څه کیدی شي لکه به چې کاڼی جوړ شو؟ دا خو ډېر زیات کیسونه داسې راځي چې یاره ګرده کې کاڼ دی. د اوبو د ګرده خو ستا د ټول بدن هغه ګند وباسي، نو چې اوبه کمې شي نو هماغه سیزونه راجمع شي، نو کله پکې کاڼی جمع شي چې رکاوټ وشي، انفیکشن پکې جوړ شي، چې نور کمپلیکیټډ شي، هغه ارګنز فیل شي، که نور کمپلیکیټډ شي کینسر سیزونه ته جوړ شي. نو بنیادي طور خو زیاتتر د اوبو د کمی او د ګرمۍ د لاسه او د ډیهایډریشن د لاسه کېږي. ډاکټر صاحب دا ته وایي چې تاسو شفا انټرنیشنل کې 14 کال تېر کړل،
تاسو قاضي اعظم انټرنیشنل هسپتال ته لږه تللی دي آیا دغه قاضي اعظم انټرنیشنل هسپتال کې دا سهولیات شته کوم چې شفا کې ته الریډي دا شفا انټرنیشنل هسپتال ته چې زه 2004 کې رالم نو هغه مونږ داسې ډیولپ کړو او یو زمونږ ډاکټر سید اختر صاحب هغه پکې ټرانسپلانټ ډیولپ کړ ما پکې دا کینسرز او کاڼي او سیزونه او هغه دې سټیج ته ورسېده چې هغه اوس یو انټرنیشنلی ریکګنایز هسپتال دی د ټولې دنیا قائد اعظم هسپتال هم دغه شان چې دی نو یو 12 کالو شو کولو شوی تقریبا هغه ټول سہولیات پکې شته کوم چې په شفا کې اوس هغه په قائد اعظم هاسپټل کې دی او مونږ اوس لږ نور زیات امپروف کوو او دای نه مخکې پکې زو د ټولو غټ صفت چې د قائد اعظم هسپتال یا د شفا هسپتال دی هغه دا دی چې تقریبا ټول سپیشلیټیز دی کې موجود دي نو کته یو سړی کارډیالوجي ته لګي که انکولوجي ته لګي که پیډیاټریک ولا ته لګي که سکه که سی ټي سکین ولا کې که اپریشن ولا کې نو هغه ټول ارسه چې دی نو د یو چت د لاندې اویلیبل دي بل اسلام آباد اوس دونه جوخته چې د اعتبار نه زیات جوخته بل خدای فضل دی پکې 90% ډاکټران اوس چې دی نو ټول زموږ پښتانه دي همدا د 400 مردان او د ثوابه او د پیښور او د دې زیدي نو هغه پښتنو مریضانو ته هم ډیره زیات اسانه شي په خپل جبه کې خبره کول څوک نه څوک پیژنګلو روزي مال راشي بل څه تکلیف ته وته زی بل ډپارټمنټ ته لګم بل ته لګم مرګري ته ټلیفون کوم دی وګوره که چا سره هم د وسه کیږي نو سونه اسانه وته پیدا کیول شو نو هغه نو دغه انټرنیشنل هسپتالونه چې دي نو دا ملټي ډیسپلینری چې وته وی چې لکه ټول سپیشلیټیز او تقریبا ټول سہولیات پکې دي ډاکټر عبدالله تو جیرا تاسو لکه قاضي اعظم انټرنیشنل هسپتال کې یورالوجي ډپارټمنټ هډ کا دا هډ دی په دغه یورالوجي ډپارټمنټ کې لکه کم سہولیات دي چې تاسو ته مریضان د څه درته زمونږ د ډومبي انویسټیګیشن نواله د الټراساوند او سی ټي سکین او ام ار آی نه ارسه پوری دي د ګردو د مثانې د دې سيزونو سونه چې کینسرز دي سونه چې کاڼي دي سونه چې د پروستیټ بیماری دي د زیات عمر بیماری دي د ماشومانو بیماری دي کډنی فیلور دی انفیکشنز دی سیزونه دی دا کنټرول چې خراب شي ماشومان چې نه کیږي دا ټول فیلډز چې د نه سره اٹیچ دي او د غټو هسپتالونو کې دا کار دی چې ما سره دا ډاکټر صاحب زموږ مرګره راغلی دی پیډیاټریک سرجن دی د 2 ورځو ماشوم د 10 ورځو ماشوم دایم چې سونه غټي اپریشن دي که د کارډیالوجي دی که انکولوجي دا د دې په شاندانه چې یو ټیسټ پس ډبګری ته ځه بل ټیسټ پس چې دی نه لکه شوکت خانم ته ځه ارس د یو چت لاندې دي نو بجای د دې چې ته خلکو پسې منډې وې نو هغه ډاکټر تاله دا ټول بورډ جوړ کړي هغه ټولو خلکو ته وایي چې یاره دا سړی به په شریکه ګورو په یو سلا به ولا علاج کوو نو دغه پکې غټ فیسیلیټي شي ډاکټر د بخیر سوال کوو چې یاره د دې خلک وایي چې ګردې ته ویستو ګردې ورته بدله کړه د دې ګردو د تبدیلۍ لکه چې کوم د انسانانو کې بدلېږي د دې کامیابی څونه چانسز دي او دا ستاسو په هسپتال کې دستیاب دي قاضي او هغه خو د کامیابی چانس دا دی چې خو یو وخیری حد دی چې یو سړی دواړه ګردې فیل دی خدای تعالی ولې ورکړي دي هغه اوس فیل دی او کار نه کوي بس سړی مري او په ډایلیسس ماشين پروت دی مصنوعي به ولا ګردې وینځي نو هغه خو اخر کې بیا چې دا هغه څوک رور به یا څوک له ګرده ورکي نو ته ولا هغه ولګي هغه بل ته دغه کې نو کې خپل مسلې مشته خرچې مشته رستو احتیاطونه مشته خو اخو داسې د شوق خبره نه چې ګنې بنده روان د ځان ته بل ګرده لګوم لکه یا چشمي ځان له نور علم یا کپړې ځان نه اخو اخیری مجبوری ده یو سړی د ګردو د فیل کېدو د وجې مري او په مصنوعي طریقې وینځي نو دغه یو اپریشن دی چې دای به ډیره تیاری پکاري یو کس به قرباني ورکړي خپل رور به یا به ول ورکړي او بیا چې دی نو 70-80% د کامیابی چانس دی 15 کاله 10 کاله 20 کاله هم چلیدي شي خو یو داسې مجبوری ده چې خو به مجبوری په حالت کې تکي بل سلار ني نو کامیابی شته او زمون په هسپتال کې خو لیور ترانسپلانټ هم کیږي دام کیږي خو ترانسپلانټ خو یو بیله دنیا دا اخو لکه یو ډیر سپیشلایز شي دي زمون خدای نه زیات خلک چې دي نو د کینسرز نمبري د انفیکشن نمبري د ګردو د ګردې چې فیل کیږي ولی فیل کیږي اکثر چاته سکانی بل سی یو علاج نه کوي ګرده بندي خراب شي نو چې په وخت باندې علاج کې نو
تقریبا 95-99% سیزونه علاج موجود دی په وخت باندې. ډاکټر صاحب د خیبر پختونخوا عوامو ته تاسو پیغام ورکوي چې تاسو سره لکه په دې هسپتال ته رابطې کوي یا د کې د قاطع د منټل پته اپروچ کوي څه پیغام بدلوي؟ زما خو خپل دغه دا دی چې لکه داسې وادي خو سره نشو کولی چې کوم زما په وس کې نشته، خو یو پښتون سړی راشي نو یو خو پیژنګلو وي، ته په صحیح لاره باندې واچې، ته په عزت باندې وګورې، ته سره پښتو کې خبرې وکړې، که څه ټسټونه سیزونه یې کې ولا تعدي وکړې، زرې ولا وکړې، څونه چې په کم خرچه کې پاسبل وکړې، که د بل ډپارټمنټ څه ضرورت وي ورته هلته بل ملګري ته ووایې چې ته مه ګوره، ته مه ګوره، ته مه ګوره، که هغه بله ورځ راتلی نه شي په ټلیفون هم د سره رابطه کولی شي سیزونه، نو هغه ته اسانه شي، بل کم از کم باوري وي چې دا سړی ما سره دوکه نشي کولی، دروغ راته نشي ویلی، تسلي راله راکولی شي، که زنانه که ماشومان په عزت باندې په څیزونو باندې، نو کم از کم دا اعتماد دی چې یاره څوک به را سره زیاتې یا دوکه نه کوي او ښه په غور به مې ګوري او ټول هر څه زما خیال به کوي که نه. دغه غټه فیسلیټي ده. ډېره مهرباني، ټیم راکړو. مهرباني. ډېره